بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه ستاسو کوربه سید عادل او تاسو ګورئ سید عادل افیشل یوټیوب چینل. نن به خبرې اترې کوو د حمزه بابا او د هغه په تصوف باندې. د حمزه بابا او د هغه په تصوف باندې خبرې اترې کوو، خو په دغه موضوع باندې د خبرو اترو نه مخکې که چېرته زموږ چینل نوي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ چې دغه شان معلوماتي ویډیوګانې هم ستاسو ته زر تر زره در رسي. د هغې سره ورسره بیل آیکن بټن هم دباو کوئ. خبرې اترې کوو د حمزه بابا او د هغه په تصوف باندې. نو په تصوف کې حمزه بابا د وحدت الوجود د نظریې قایل دی. هغه یو کلک مسلمان دی او د سني مسلک حنفي فقهي پیروکار دی. په طریقه کې د چشتیه سلسلې مسلک لري. د ښاغلي ډاکټر محمد اقبال نسیم صاحب په قول د حمزه بابا د تصوف فلسفه د مایوسۍ فلسفه نه ده او نه د هغه تصوف د یوناني یا هندي اثراتو لاندې راغلی دی. د هغه تصوف د یو زاهد، د یو مسلمان، د یو با عمله پښتون تصوف دی. د وحدت الوجود نظریې اظهار په دې ډول کوي: یا خو هیڅ نشته دا واړه وهم و خیال دی، یا خو هیڅ نشته دا واړه وهم و خیال دی او کوي نو بس د یار به وي وجود. یا خو هیڅ نشته دا واړه وهم و خیال دی او کوي نو بس د یار به وي وجود. او بل ځای کې همدغه فلسفه داسې بیانوي چې ادراک دی د وجود او نور سوا چې د عدم دی، دا څه چې موږ ګورو هم هغه د نور څه نه دي. یا دا شعر چې محسوس په حقیقت کې هم هغه د نور څه نه دي، محسوس په حقیقت کې هم هغه د نور څه نه دي. په پټو سترګو ګوره دا چې ګورې دا لیده شي. ډاکټر محمد اقبال نسیم خټک صاحب په خپل کتاب دردانی کې لیکي چې د سلوک او طریقت فلاره کې یو سالک د خپل پیر په رهنمایۍ کې رو مخ په وړاندې ځي. په دې کې یو مقام د تخیر هم دی چې هلته سالک وړاندې نشي تللی او هغه ته د نور ریاضت ضرورت وي. د دغې دور نه حمزه بابا هم تیر شوی دی او وایي چې ما په رو ښکاره کوي و ماته، ما په رو ښکاره کوي و ماته د کائنات په زړه کې راز یم زه، ما په رو ښکاره کوي و ماته د کائنات په زړه کې راز یم زه. د دې درجې نه پس یو بل مقام داسې راځي چې هلته سالک د خپل وجود احساس نشي کولی. د عاشق او محبوب ترمنځ د من او تو فرقونه ختم شي. من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جان شدی. تا کس نگوید بد ازی من دیگرم تو دیگری. حمزه بابا چې د دې مرحلې نه راتېرېږي نو وایي ما او یار که مخامخ کړي څه حاصل دی، آینه به آینې ته مقابل کړه. او نورو شعرونو کې هم دا مضمون په دې ډول بیانوي چې راشه که ځان ویني اشنا د حمزه مخ ووینه او ته دې پورته کړه حجاب چې زه حمزه ووینم. ورک شمه زه هلته چې اشنا مې را پیدا شي، ورک شمه زه هلته چې اشنا مې را پیدا شي، چېرته چې اشنا زما نه ورک شو زه پیدا شوم. او ته چې ما ته وایې چې زما نه ځان قربان که، ته چې ما ته وایې چې د زما نه ځان قربان که، ځان د ځانه څنګه قربانېږي زه حیران یم. د تصوف د دې مرحلې نه پس یو بل مقام شروع کېږي چې ورته مقام سکر ویلی شي. په دې مرحله کې سالک ځان د حق وینا شروع کړي. حسین ابن منصور حلاج هم چې دې مرحلې نه ورسېدو نو د انا الحق چغه یې ووهله او په دار وخېجولی شو. حمزه بابا په دې مرحله کې وایي چې هغه څوک دی، هغه څوک دی چې به حق نه وایي ځان ته، هغه څوک دی چې به حق نه وایي ځان ته، قصوروار په درست جهان کې یو منصور شو. او په یو بل شعر کې وایي چې وم د اصل سره وصل خو چې بیل شوم، وم د اصل سره وصل خو چې بیل شوم، اوس په خپله خوله د خپل ځان په ثنا یم. په دې باندې خپل کوربه سید عادل له تر راتلونکي ویډیو پورې ورکړئ اجازت. چېرته هم چې ښه ادب او ښه او بریالي اوسئ. کور مو ودان. دلی الله په امان.